السلام علیکم. صرف په یوې صفحې باندې د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټول وړوکوالی مونږ را جمع کړی دی، یعنی د ژوند اولنی 12 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په بار ربیع الاول باندې پیدا شو نو یتیم پیدا شو. د هغو والد صاحب حضرت عبدالله د هغوی د پیدایش نه مخکې وفات شو. بیا د 2 کالو دپاره قبیله بنو سعد ته ولېږلی شو چې هلته پی وسکي د حضرت حلیمه سعدیه نیکبخت زنانه کور ته. طایف مشهور دی، خو دا د طایف نه هم 70-75 کیلومیټر لرې یو صحرایي علاقه وه. 2 کاله چې کله هلته تیر کړل نو حضرت حلیمه مکې ته واپس راوړو چې مور بیبي ته حواله کړي، خو په مکې مکرمې کې وبا خوره شوې وه. نو مور بیبي حضرت حلیمې ته واپس کو چې په دې وبا کې چېرته بیمار نشي. نو واپس د بنو سعد محلې ته لاړ او هلته کې د عمر اولني 4 کاله تیر کړل. بیا د شق صدر یو واقعه وشوه، د هغې د وجې نه حضرت حلیمه سعدیه مور بیبي ته حواله کو. د 4 کالو نه وروسته 2 کالې د خپلې مور سره تیر کړل، خو د 6 کالو په عمر کې ته الله پاک هغه مور حضرت آمینه بیبي هم واغسته. د آمینې بیبي قبر په ابوا کې دی، په مکې کې نه دی، ځکه مور بیبي د مکې نه مدینې منورې ته تللې وه د خپل سخر سره. د سخر عبدالمطلب صاحب د نیا کورې په مدینه کې او د حضرت عبدالله یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د والد صاحب قبر هم په مدینه کې دی. نو د هغې لیدو له تللې وه، په واپس چې راتله د مدینې نه مکې ته نو د ابوا په علاقه کې بیماره شو، هلته کې وفات شو، نو هلته کې دفن کړی شوه. نو مور و پلار ته الله واغستل، نو د پرورش ذمهواري نیکه واغسته عبدالمطلب صاحب. خو 2 کاله بعد چې زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 8 کال ته ورسید نو نیکه هم وفات شو. نو د نیکه د وفات نه وروسته د پرورش ذمهواري تره واغسته حضرت ابو طالب صاحب. نو ابو طالب صاحب اگر چې د بنو هاشم سردار و، د مکې په سردارانو کې، خو مالی لحاظ سره ډیر زیات کمزور او داسې ورکوټې مرکوټې تجارت پې کو، خپله کوړمه هم ډیره وه. نو د 8 کالو ماشوم زمون پیغمبر بیزې سرول شروع کړل د پاره د دې چې په خپل تره باندې بوج نشي. او 4 کاله بعد په 12 کال د عمر مبارک زمون پیغمبر د خپل تره حضرت ابو طالب صاحب سره د شام سفر ته لاړ. دا تجارتي سفر و، خو دا سفر پوره نه شو. بوسرا نومې علاقې ته چې ورسید نو د عوارضو د وجې نه واپس کړی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس مکې مکرمې ته راولېږلی شو. د تاریخ په کتابونو کې دقه مختصر زمونږ د پیغمبر وړوکوالی ذکر دی، کوم چې مونږ په دې نقشه کې ذکر کړی. خو په دې یو سوال راپورته کړی شوی دی چې زمونږ پیغمبر خو حبیب الله و، د الله محبوب و، نو دومره تکلیف ده وړوکوالی زمونږ د پیغمبر ولې تیر شو؟ په کار دا ده چې زمونږ د پیغمبر وړوکوالی ډیر ښایسته وی، په ناز و نعمتونو کې رالوی کړی شوی وی. نو دا سوال په کتابونو کې لیکته دا څومره د تکلیف پلار تی الله واغستو، مور تی الله واغسته، نیکه تی الله واغستو، کم تر چې پرورش شروع کو هغه هم غریب و. نو د 8 کالو ماشوم بیزې سرول شروع کړل او هغه وړوکوالی هم په بنو سعد په محلې کې په صحراګانو کې تیر کو. د حلیمه سعدیه کره هغه هم مالداره زنانه نه وه، غریبه زنانه وه، بیزې به یې سرولې. زموږ پیغمبر په دغه وړوکوالي کوم د هغو سره بیزې سرولې، دومره تکلیف ده وړوکوالی ولې؟ نو د دې علماو جوابات کړي 3 حکمتونه. نمبر 1 حکمت داو چې زمون پیغمبر له الله داسې علم ورکو چې په دې کائنات کې د چا سره نو. الله په قرآن نازل کو، پوهه ولا ورکړه، حدیث مبارکه. نو کچرې زمون پیغمبر داسې پلار ژوندی وی، مور ژوندی وی، نیکه ژوندی وی، هغو له تربیت کړی وی، یا استادان ورته مهیا وی، یا ادارې په سکولونو کې رالو شوی وی، نو بیا به خلکو وی چې دا خونه ورته پلار او مور خولی، نیکه ورته خولی، په هغې ادارو کې ورته استادانو خولی. نو زمون پیغمبر یو استاز هم نه دی لیدلی، یو تربیت کوونکی ورسره هم ډېر نه دی پاتې شوی. نو ثابته دنیا دا تسلیموي چې واقعي دا علم براه راست د الله د طرف نه راغلی دی، دا قرآن براه راست د الله د طرف نه راغلی. 2 حکمت زمون پیغمبر ته الله د دعوت او د پیغمبرۍ لویه ذمهواري حواله کوله. هغه داسې ذمهواري ده چې پای کې سختې راځي، تکلیفونه راځي، پریشانې راځي، صبر غواړي، برداشت غواړي.
چې زموږ پیغمبر په ناز او نعمتونو کې رالو شوی دا ذمواري ادا کول به ورته ډېر ګران نو د وړوکوالي نه ولا الله تربیت کړی او په دې سختو تکالیفو کې رالو شوی نو د دعوت ذمواري په بخوبي سرته ورسوله. او دریم د دې امت اکثر طبقات کمزوري دي، غریبانان دي، مزدوران دي، یتیمانان دي. نو کمزورو طبقو ته حوصله وه چې زموږ پیغمبر په ناز و نعمت کې رالو شوی په لوی لوی کورونو کې د مالدارو خلکو کره نو خلکو به چې دا د مالدارو دین دی او دا خو د راحتونو والا دین دی. نو هغې طبقو ته حوصله ده چې ستاسو پیغمبروم یتیمو، ستاسو پیغمبروم مزدورۍ کړي، ستاسو پیغمبروم غریبو. دا دین یوازې د مالدارو نه دی، دا د غریبانانو دین هم دی.